دی دانشور سړی دی ډاکټر عالم مسعود صاحب ته خواست کوم چې تاسو سره څو خبرې وکړي. ډاکټر عالم مسعود صاحب شروع د لوی سختن په نامه ګرانو ملګرو د دې ګرانۍ خلاف ویونکی نظم د هغې پسې به د دې صوبې قاید سکندر خان ته بیا بلنه ورکوو. لږ ستاسو مستي غواړم چې اے پښتنو، اے لیونو پښتنو، اے تسنس شوي پرګنو پښتنو، راځئ چې کور کې مرکشو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګشو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کړو، دغه د ظلم زور جهان بدل کړو. اے سر تور سر بربل لغړ پښتونه، اوږې تږې خړ پړ پښتونه، ستا د خیرن سره تاجونه زار شه، ستا د خولو ځینې عطرونه زار شه. ته په دنیا کې یو طاقت پیدا یې، توری دلی او غیرت پیدا ہے. د سکندر نه تر پیرنګه پورې، د چنګیزیانو تر اورنګه پورې، چا چې په دې خاوره قدم ایښی دی تا یې په خونه باندې غم ایښی دی. د اوچت سر دې ټیټېدل نه دي زده، تا له د مرګه تښتېدل نه دي زده. نو ولې ای زما غریب وروره په شته نصیب کې بد نصیب وروره سره د کلکو مټو شل ښکارېدل، په خپل کاله کې لکه غل ښکارېدل. که په دنیا کې خوارو زار دې موږ یو، که د هر چا ځینې بېکار دې موږ یو. د پلار نیکه حق نه پردي خوري رانه، ګیدړې حق نه منظري خوري رانه. دا ډک د ګلو ګلستان وطن مو، دا په دنیا جنت نشان وطن مو. نن یو ټوټه د جهنم دی راته، خوشحالي نه لري تش غم دی راته. د میوو ډک دی موږ اوږې ګرځو، لویو سیندونو کې موږ تږي ګرځو. په خزانو یې ښاماران پراته دي، چرته خانان چرته پیران پراته دي. غټان زموږ په وینو وپړسېدل، زموږ په سر تر اسمان ورسېدل. موږ غریبان پیاس او نغن نه لرو، د ولږې مرو وروسته کفن نه لرو. وروڼو دا ځکه چې عدت پراته یو، اوده لا ښه وي موږ مړه پراته یو. راځئ چې ویښ شو اول ځان بدل کړو، بیا دا د ظلم زور جهان بدل کړو. نظام د مینې محبت جوړ کړو، کور د انسان د شرافت جوړ کړو. ګرانو ملګرو اوس هغه شخصیت